ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. وی هلاکت ته الله فرمای د هغه کسانو د پاره څوک چې په تول کې کمی او زیاتې کوي، مسلمان سره دوکه کوي، مسلمان یې په دوکه کې اچولې دی، زما اهل سره غداري وکړه، زما اهل یې په دوکه او په غدارۍ کې اچولې دی. نبی علیہ السلام مبارک او قرآن کې 13 سپاره کې الله فرمای ویلن 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 بار بار راغلی چې د دغه کس لپاره هلاکت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د شهید عظمت ذکر کوي او الله فرمایي چې الله هر څه بخي لیکن یو شی نه بخي. شهید داسې انسان دی چې دی په مخ ته ځمکه د الله دپاره ځان وقف کي او خپل ځان یې تورې ته او ډز ته نیولي، او مجاهد دی د الله لار ته وځي د پیغمبر په عیشت کې او د خدای د خاطره د دین د خاطره ځان یې ډز ته نیولی دی. الله وایي ده ته هر څه معاف کوم لیکن یو شی یو مسلمان ته نه معاف کوم. هر څه درته بخم په دنیا کې تر دې چې خپل حق هم درته بخم په دنیا کې لیکن یو شی درته نه بخم. صحابو تپوس وکړو د الله رسوله دا څه شی دی چې شهید ته هم نه معاف کېږي؟ نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې یغفر للشهید کل شیء، شهید ته هر څه معاف کېږي الا الدین، مگر حق د مسلمان او قرضه چاته نه معاف کوو. قرضه داسې شی دی چې تا د یو مسلمان نه واغسته، دا یو احسان دی. هغه تا سره احسان وکړه چې ته دا پیسې دا مال په خپل کار باندې راوله، او چې کله دغه پوره شي وخت پوره شي تا سره پیسې رالې نو دا پیسې به ماله واپس راکړي، دې ته قرضه وایي. او دې ته الله احسان ویلی دی د مسلمان سره. نن سبا زما ستا په عرف کې قرضه چاله ورکول دا انسان ته خپل عزت بربنډول دي. که ما تا تصور وکړو چاله دې قرضه ورکړه مسلمان له، بس ته به بیا خپله خور او مور په هغه کمځې پیسې که د هغه نه الې نو خپل ځان به پې بېعزته کوې بیا. ورنه قرضه خو تا سره هغه احسان کړی دی، په خوشحالۍ باندې یې وله ورکړه، او بیا وایي مړه دا ډله روزانه پیسو پسې را روان دا وایي که هلکه ده خو تا سره احسان کړی دی په سخته کې، تا له خپل مال در کړی دی، او ته اوس د ادایګۍ په وخت کې دا دغه کې نو الله وایي هر څه بخم مؤمن ته. لیکن یو شی ما تاسو ته ووایي چې الله د مسلمان په حق کې یو ستن هم نه بخي. یو سړی وفات شه ډېر الله والا وایي 60 سال د الله عبادت کړو، 80 کاله مسلسل. چا خوب کې ولیده یو بزرګ چې ویې کتل په جهنم کې غرغنډې والی او دی پکې ولاړ دی. تپوس وکړو دا ولې تا خو 80 کاله د الله عبادت کړی دی؟ دی ورته جواب کې وایي ما به دکاندار وم، په تله به مې سودا ورکوله، نو زما د تلې د چابړي پسې به لږې لږې خیرن ختې، تر دې چې د هغې نه یو پو جوړ شوی و، مسلسل به ما مسلمانانو له دا سودا ورکول، او هغه پو چې خیرې زما په چابړي پسې نښتې وي هغه خو به د هغه په حق کې راتلې. ما ته الله وی تا دا تله نه پاکوله چې زما مؤمن سره دې دوکه کړې ده، په دې کې جهنم ته ورغورځولم چې هغه ته پته هم نه وه. الله وی تا دونه نه کتل چې چابړې. او قرآن کې الله فرمایي ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. وی هلاکت ته الله فرمایي د هغه کسانو دپاره څوک چې په تول کې کمی او زیاتې کوي، مسلمان سره دوکه کوي، مسلمان یې په دوکه کې اچولی دی، زما اهل سره غداري وکړه، زما اهل یې په دوکه او په غدارۍ کې اچولی دی. نبی علیہ السلام مبارک او قرآن کې 13 سپاره کې الله فرمایي ویلن 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 بار بار راغلی چې د دغه کس لپاره هلاکت دی د قیامت پر ورځ، ځان هلاک کړه. بس مونږ وایي جي سړی مو مونږ خو داسې وایو که نه، الله وایي سړی دی ونه و خپل ځان دی برباد کړه. ما محترمو او ته بلډینګ جوړ که په تا باندې قرضه د تا له خوب څنګه دی؟